خبره تازه خبره ډېر غټ خبر سېنیټر مشتاق احمد صاحب د جې څخه رهایی شو اردن ته چې کوم دغه لیګل شوی دی ډیپورټ شوی دی هغه په خپل فیسبوک رسنیو باندې خپل ویډیو پیغام هم خپور کړی دی چې پکې دا تاسو وینئ د هغه سکرین شاټ دی چې تازه عکس دی هغه په ویډیو پیغام کې بیخي د اسرائیلو چې کوم بدترین تشدد شوی هغه سره په جیب کې بد سلوکي شوی د هغه هم ویلي دی په دې مشتاق احمد صاحب ویلي چې موږ درې ورځې بوک هړتال هم کړی و دغه پر خلاف د فلسطینیانو لپاره چې کوم امدادي مالی چې کوم هغه امداد لېږلو هغه روانو کشتۍ سره ته 50 جهازونه و چې پکې هغه اسرائیل قبضه کې و د هغه لپاره چې موږ فلسطین ته دغه دوايانې دغه ماشومان خوراکونه دغه کینولي دغه سیستم چې کوم روان کړی وي هغه لپاره چې کوم موږ بوک هړتال وکړو هغه د لېږلو لپاره موږ هڅه وکړو خو ناکام شو پکې مشتاق احمد صاحب چې شپږ ورځې کوم پاکستان ته درسو ورسره چې کوم دی دغه د اسرائیل ظلم او بربریت نړیوالو ته ولسته خوده لري چې پکې هغه باندې سپی هم ولکل شي او نور هم تشدد لاس او خپل کې ورته کړي ارچلي وي او نور هم تشدد پېښه دغه تشدد هم پر رسنۍ باندې په ویډیو پیغام کې خبر کړي دا هغه اسرائیل چې کوم اصلي چهره د حکومت ترهګری د هغه نړیوالو ته هم خوده لري مشتاق احمد صاحب یو نړۍ یو بیباک یو ورسره تکلا مشر دا چې د فلسطینیانو د مظلومانو لپاره خپل هڅه روانه کړې و ته 15 ورځو لسفر څخه وروسته هغه د اسرائیل په شکنجو کې یا د هغه په پنجو کې راغلی و چې پکې هغه نیول شوي و د ورسره پسې 300 کسانو پورې چې کوم د هغه نیول شوي و هغه نیول شوي نه بعد 150 کسان چې کوم د هغه 2 ورځې مخکې هغه لیګل شوي خپل وطن ته ورسره د سره څپسونو کسان دي سره هم وسه رها شوي دی هغه خپل ملکونو ته لیږل کیږي